बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو تاسو باندې دوا اهم خبرونه چې کوم دي مختلفو اخبارونو کې به تاسو کتلي د خیبر پختونخوا حواله سره یو دا دی چې په ډي ای خان کې تربن چې کوم علاقه ده الته کې په پولیس باندې اٹیک شوی دی، یو پولیس والا پکې شهید شوی دی، څلور پکې زخمیان دي او دا پولیس والا دوی ډیوټي کوله د سنسس یعنی مردم شماري چې کوم روانه ده هغه کسانو سره انموریټرز یا شمار کنندگان چې دي د هغې سره دوی ډیوټي کوله، نو دې کې یو شهید شوی دی او څلور چې دي هغه پکې زخمیان دي. همدغه شانتې په خیبر ضلع کې الته کې واقعه شوې ده چې په هغې کې ریپورټس دا راغلي دي چې د تیرا علاقه یا نور یو څو علاقې دي چې پولیس والو د سنسس ډیوټۍ نه هغوی انکار کوي یا اګنور کوي. نو هغې کې بیا هغوی دا وایي چې یاره یو خو پولیس کمې دی، بل دا دی چې د علاقې ډېرې زیاتې سنسټیو دي. نو دا خبره مخکې ما خپل ویډیوز کې دا کړې ده چې یاره دا سنسس یو ډېر اهم ایکسرسایز دی کوم چې شماره کیږي، هیډ کاونټینګ کیږي، هاوس کاونټینګ کیږي، ځکه د را روان وخت ټولې فیصلې بیا هم د آینده لسو کالو دپاره یا شلو کالو دپاره هم په دې باندې بنیاد کوي چې تاسو ته به څونه پیسې میلاویږي یو علاقې ته به څه قسمه نمایندګي میلاویږي. دغه شانتې د هغې هلته انفراسټرکچر بارې ده، هلته کې صحت، تعلیم، روډ انفراسټرکچر، پولیس تانې، عدالتونه، دا هر څه په دې باندې کیږي. نو ما دا یاره وه چې خیبر پختونخوا تقریبا 50% که موږ ووایو جنوبي اضلاع شو، مرج ډسټرکټ شو، دا خو داسې دی چې دلته کې پریکټیکلی دا پاسبل نه دی. خو په دې کې د خفګان خبره دا ده چې د نورو صوبو نه اوازونه راځي، سیاسي قیادت دا خبرې کوي، خو خیبر پختونخوا نه تاسو به نه اورېدلي چې یوې سیاسي جماعت هم دا ویلي دي چې یاره په دې حالاتو کې تاسو سنسس کوئ، په دې حالاتو کې خیبر پختونخوا کې سنسس نشي کېدلی. او دا ریپورټس تاسو کتل چې خیبر ایجنسی نه دا نور ځایونه خو به یې خو هلته ریپورټس نه راځي، په ډي ای خان کې دا شی وشو. نو لکه دا ضلعې چې کومې دي د مرج ډسټرکټس او د جنوبي اضلاع دا د مخکې نه وروسته پاتې دي، او اوس په دې حالاتو کې که چېرې د دوی صحیح کاونټینګ ونه شو او کوم چې ممکن نه دی، نو دا به نورې هم په مستقبل کې به هم نورې وروسته پاتې کېږي. نو زه به یو وارې بیا دا اپیل وکړم خلکو ته هم چې په دې کې کوآپریشن وکړو. بل دا دی چې دا که میلیټنټس دي یا هغه خلک چې دا شماره نه پرېږدي هغوی له هم دا پکار دي چې ولې د خلکو سره دښمني کوي، ځکه را روان 10 کاله یا 20 کاله په دې بنیاد باندې، ځکه چې یو سنسس شو په 1998 کې 1998 کې، بل شو په 2019 کې، لکه کم از کم 20 کاله پس. نو په دا 20 کاله چې زوړ کم شماره شوې وه د هغې په بنیاد باندې وه. نو اوس که دا ونه شي نو 10 کاله خو آیني دغه دی او بیا د هغې نه پس کېدای شي ډیلی کېږي. نو د دې خلکو په قومي اسمبلی کې نمایندګي، په صوبایي اسمبلو کې نمایندګي، دوی ته چې کوم دی د مرکز نه پیسې تلل، د صوبې نه پیسې تلل، ضلع کې د ضلع نه یونین کونسل، د یونین کونسل نه ویلیج کونسل، بیا وارډز وغیره، دا ټول کېږي د آبادۍ په بنیاد باندې. نو وارې بیا زه دا اپیل کوم خپل سیاسي قیادت ته، خپل صوبایي حکومتونو ته چې په دې کې سیریس شي، دا ایکسرسایز سیریس وکړئ. که نه په 2019 کې سند خو دونه تکړه و چې هغوی کې دا د 4 کاله کې دننه بیا وکړه، زمونږ به بیا څوک نه